د ستا په دې پښتو معاشره کې هر یو کس عالم دی او هر یو کس ډاکټر دی. کو چېرې ته مطلب د ستا په سر درد راغی که نه او تا چاته وي چې زما په سر درد دی نو دا ډاکټر نه مخکې به یو 15 شپږو عامي به وي عامي ښه چې د ډاکټر د علم به د حاصل کړي او د ځان نه به تا ته وي چې دا پلانکې ګولۍ واچوه که نه. د خدای انصافدار هغه چې ډاکټر چې دا ګولۍ ورکوي که نه نو هغه خو د مریض حالاتو ته ګوري هغه شان کار کوي که نه داسې خو نه کوي که نه. او بس نن سبا د ستا په دې معاشره کې هر یو کس ډاکټر دی او په دې په مقابله کې هر یو کس عالم هم دی. کو چېرې لکه مونږ اکثر لکه زموږ په دې پیل کسانو کې چې مونږ یو ځای کې څوک ناست یا عالم چېرته یو ناست که نه نو څه خبره راشي څه مسله راشي نو د عالم راولېږي هغه مسلې باندې یو کس د عوام پوهېږي نو په دې کې یو عامي کس راپاسي دا پلانکې مسله داسې ده چې د خدای انصاف داره دغه د ډېر لوی سړی تېر شوی دی زموږ په دې علماو کې اوس د ذهن نه مې نوم ووتو هغه عالم د عربو دی د عربو نه راغلی پاکستان په دورې باندې چې کله بیا تو نو چا تې تپوس وکړو جي وی دا پاکستان دې څنګه وموندو یعنې د پاکستان د خلک څنګه و دا ټولې خبرې کولې که نه نو جواب یې ورته ورکړو یاره ما دې کې 2 خبرې نوټ کړئ چې د پاکستان کې هر یو کس عالم دی او په پاکستان کې هر یو کس ډاکټر دی. نو دا خبره خو ما وکړه که نه د دې نه مخکې ما د دې خبرو وضاحت وکړو. د یو شاعر فرمایي وی په هر څه کې ضرورت وي د یو مشر وی په هر څه کې ضرورت وي د یو مشر کم یو کار د هغې چې استاذ نه وي. د عربۍ یو مقوله هم ده که نه زموږ علما فرمایي لکل فن الرجال وی د هر یو فن خپل سړي وي. نو کوشش پکار دی دا ما چې کومې خبرو کړې که نه په دې باندې سوچ پکار دی آیا په دې خبرو یعنې د دې خبرو زما مقصد څه دی زما د خبرو دغه مقصد دی د خبرو حاصل دا دی چې کوشش پکار دی چې مونږ مراتب وپېژنو مونږ د مطلب د یو علم دی یو پوهه ده په هغې کې د چا ایکسپرټس دی د هغې نه د هغې په باره کې پوښتنه پکار ده. کو زه تاسو په یو خبره پوه یم ګوره کله چې د عالم چې کله په خېټه درد شي یا د عالم یو ځای مات شي نو دې چا لځي د ځان نه خو معقول نه جوړوي که نه چې د ځان نه ډاکټري کوي نه بلکې دغه عالم چا لځي ډاکټر لځي. او کو دې ډاکټر ته چېرته په دین کې مسله راشي یعنې د دین څه مسلو کې ګیر راګیر شي یا څه بل څه خبره راشي نو دې چا له راځي د دین په حوالې سره دې عالم له راځي. د دین علاوه کو چېرې مونږ په ساینس کې غلط شو نو مونږ به چاته دغه کېږو چې د چا چې په ساینس کې د دې مطلب دا چې پوهه ورته الله ورکړي فزیکس کیمستري بایو میتھمیټکس کې د چا پوهه ډېرې نو مونږ هغه ته ورځو. نو اسانه پښتو کې بله خبره چې کم کس مصري وي یو عالم د هغه ته موټرسایکل خراب شو نو هغه جدا خبره ده. کو یو کس ته چې د موټرسایکل د سمولو چلو زیات جدا خبره ده خو لکه عامه پښتو کې عرفن خبرې زه تاسو ته کومه لکه چې عالم ته موټرسایکل خراب شي یا ډاکټر ته چې د ګاډي خراب شي انجینیر ته چې د خپل موټر خراب شي نو دې چا لځي د ځان نه معقول جوړولی شي د دې اوس ګاډي سم کې که نه چې چل نه ورځي بلکې دې چا لځي دې مستري لځي دې چا لځي دې مستري لځي او د هغې ماهر له ورځي او یاد ساته هغه کس له ورځي یعنې په دې مستریانو کې هم هغه مستري لځي چې د ده د ذهن مطابق دا کس ایکسپرټ وي ماهر وي په هغې شیز کې. نو ګوره چې کله ته د دنیا په شیزونو کې ته ایکسپرټس کس له ورځې نو یاد ساته چې د دین په حوالې سره به بیا ته ایکسپرټس کس یعنې ته چې کله د دین څه د مسلې تپوس کې نو ته به بیا د عالم نه کې دا خبره زما یاد ساته. د مسلو سوال به ته د چا نه کې دا به ته د عالم نه کې مفتي صاحب خاص کر په علماو کې بیا د مفتي نه ځکه چې هغه د دې مسلو ایکسپرټ وي. نو زما در نه امید دی چې په دې خبرو به تاسو پوه چې زما د خبرې څه مقصد دی.